بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه چې حاجي صاحب صوبدار د مختصر خلاصې په شکل باندې دا خبره وکړه، نو د هغې یو څو مادې زه پیش کوم او هغه مادې موږ لیکلي دي د فیصلې په شکل باندې. بسم الله الرحمن الرحیم. باعث تحریر دا دی چې کومه بې اتفاقي او عداوت د دو فریقینو چې حاجي اصلدین او حاجي روح الدین په منځ کې راغلې وه، د هغې واک او اختیار عام تام یې موږ جرګې والا ته راکړی و. دغه مذکوره خبره موږ په دې طریقې سره حل کړه. نمبر 1، موږ د خپل دستور او ثقافت او د رواج مطابق مجاهد ولد شیر کشنده کو د مسعود په خاوره به دې بندي. او څنګه چې حاجي صاحب ویلې، زما عزتمندو د عفو دروازه کلاو ده چې کله د ورثو خوښۍ عفو دي کی، خو لیکن د وطن د دستور او د قانون او د ثقافت مطابق دې کشنده دی او هغه د کشندتوب د وتلو موده به انشاءالله حاجي صوبدار صاحب په خپله به دیو کې په کورنۍ کې انشاءالله خپله وینا به ورته وکړي، ورځ به ورته وښیي، ټایم به ورته وښیي. ځینې خبرې داسې دي چې هغه په کاغذ کې تفصیل موږ نشو کولی او نه کېږي. اب انشاءالله صوبدار حاجي صاحب او خانزي بهي صاحب دواړه د دې خپل د کورنۍ خپل خلک دی په خپل سمجوته باندې به ورته ټایم مقرر کړي. کویه او جومات چې د دوی مشترکه و هغه مونږ جرګې والا او حاجي روح الدین ته ورکو. د دې په بدله کې مشترکه جوړ حاجي اصلدین ته ورکړی شو. د کوی نه علاوه چې څومره سامان دی د حاجي اصلدین حصه به صرف د حاجي روح الدین وي. د کوی نه بار چې کوم پیپ د حاجي اصلدین دی هغه په مناسب وخت کې وباسي. لار او ولا چې کومه مشترکه ده د سرکاري سړکه پورې چې د هغې مقدار 4 ګامه یا 12 فوټه چوړایي ده، د دې دواړو طرفونو نه به ونې بوټي مکمل کټ کوي. هر سړی به خپل بوټي کټ کوي او آینده دپاره به د لارې غاړې ته بالکل بوټي نه کوي او نه به بل څه رکاوټ جوړوي. او بیا به انشاءالله د بوټو د کټ کېدو ترتیب به انشاءالله صوبدار حاجي صاحب او خانزي بهي صاحب هغه به په خپل ترتیب باندې دی وکړي. انشاءالله خانزي بهي صاحب به دا کردار ادا کوي که ورځ پس و که 2 ورځې پس و، انشاءالله دا صفایي دا لار دا به د خیره هغه جوړوي. د حاجي روح الدین څه چې کوم پټې په قبضه کې دی، که هغه د حبیل بابا د مشرۍ وي، که هغه د اوږۍ زرخرید وي، چې کوم د کیب مغرب طرف ته دی هغه به همدغسې برقرار پاتې وي، یعنې په هغې کې کمې خبرې اترې نه کېږي. کوم پټې چې د شیر ولد حاجي اصلدین سره دی د کارخانې شاته به دا هغسې برقرار پاتې وي. زما عزتمندو د فیصلې د انکار په صورت کې به هر یو فریق 50 لک روپۍ جرمي. د دې نه بعد زه درخواست کوم چې د هر فریق نه 3 کسان راشي او د کمانګرې ابجي صاحب راشي او دغه 3 کسان تر غاړه کې او ابجي صاحب به په آخر کې دعا وکړي. یو څو سپینروبې علما دې راپاڅېږي او 3 فریقه د یو طرف نه 3 فریقه د بل طرف نه، صوبدار حاجي صاحب او درنګې شیخ جانزاده او سعد الملک او ګلداد خان مولوي صاحب د کمانګرې ابجي صاحب دا دې راپاڅېږي او خپل منځ کې دې 3 کسان د یو طرفه 3 د بل او دا دې په غاړه کې او بیا به په آخر کې ابجي صاحب دعا کوي. تاسو راپاڅېږئ، علما دې راپاڅېږي، دا ما چې چا نومونه واخیستل نو دوی دې راپاڅېږي. جی جی یولسمې میاشتې په آخري تاریخ باندې د یولسمې میاشتې په آخري تاریخ باندې بس دا خبره حاجي صاحب وکړه د 11مې میاشتې په آخري تاریخ باندې به مجاهد ولد شیر د مسعود د خاورې نه وځي. مولوي صاحب تاسو راشئ دلته، مولوي صاحب یې شیر دا دې راشي اورونه روح الدین حاجي صاحب اورونه دا دې راشي آخر کې به ابجي صاحب دعا کوي. روح الدین صاحب تل تاسو نور تاسو راوړ اولین واوس شو لکه تاسو مکه والا کا سړی بل غړي
ودينا جراشه كان مسافر خانه گلدین صاحب مسافر خان راشي مسافر څه شو مسافر نشته ته درې مشران درې دایي مولوي شي بواغه لا تسبيقني دي ولا حاجه مرور کې برکت چې دا موار الله تاسو لا جزر کی الله تاسو لا فاصله دنیا باندې جزر کی بل من دا ټول خلک نه دي تر هغه پورې به ستا وړله راځو چې د څو پورې خبره ده من اتا نه کوم درخواست کوو خبره ده ستا دروازه به کله من به کاله خاون وایي چې د مسعود نه علاوه نور چې څومره کسان دي چې انشاءالله هغه به ډوډۍ پروګرام تیار دی او د مسعود نه علاوه نور به ټول بیا راپاڅي انشاءالله